بعد دلته مشران ما ته مخامخ زما مشرانو امام زولو زما کشرانو السلام علیکم. زما ملګرو ناظم صاحب تاسو سره تفصیل کې خبرې وکړې چې دا بلدیاتو الیکشن دی په 19 تاریخ باندې یو فیصله کون ورځ به ان شاء الله تعالی. زما عزتمندو زه به تاسو ته د دې صوباړي څه بیان وکړم چې د صوباړي موږ سره څه وکړل. دا ځوانان هم ولاړ دي خو هغې نه زیات به زه د خپلو مشرانو ته یو خبرې وکړم چې خدای ته پاره وګوري دا کم حالات چې د دې صوباړي په دې ټایم کې راغل د دې نه به ځان خلاصوو. څه طور نه وایم زه ته یو انسان په ناطې تاسو ته دا خبره کوم چې دا کم کور چې یو په 5,000 روپۍ چلېدو هغه نن 1,500 روپو ته خبره ده. 30,000 روپۍ ته یو کور خرچه لاړه کم چې یو په 8,000 روپۍ چلېدو. که پټرول دي که ډیزل دي که اوړه دي که چینی دي که غوړي دي دا عام ولس پکې څه دلته کې زیات تر ټول زمیدار دي. غنې په پټو کې ولاړ دی غنې نه خرڅېږي ریټ یې نشته. په 4,000 روپۍ باندې پیر سباق تخم شو ته غنمو په 8,500 9,000 روپۍ باندې ډي پي شوه. نو آیا موږ چې وکړو نو د غریب ته زمیندار ته خاورې بچ کېږي په دې کې بچت څه پاتې شو. دلته کې به زه تاسو سره سبز باغونو یا دغه نورې سیاسي خبرې نه کوم زه به تاسو سره حقایق بیانوم چې آیا مونږ ورته ولې راوځو. مونږ به د دوی ملا ماتو په دې الیکشن کې انشاءالله. زما ملګرو دا واړه ماشومان مونږ ته دا دي ولاړ دي دا بچي دا ځوانان ولاړ دي آیا د دوی تپوس پته څوک کوي او که نه مونږ به همدک دوی ته